अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको ज़यम वाजिद खान और तासो गोरी प्राइम डिजिटल कहानी ग्रानो कतुनको जश्न आज़ादी 14 अगस्त मनावल द हर पाकिस्तानी हक दे खो नन सबा द हर सड़ी जहन चिकम दे बस द बेरोज़गारी द वजह महंगाई द वजह चिकम दे जहन कार न कई चरता गोरे दा बाजी चिकम दी दा हर जे के पे द चा माज़ा कार के चा न के चा बीमारी द चा पकोर की माशूमान बीमारी चा पकोर के मशरान कशरान बीमारी दा पर हर सड़ी बद लगेगी द दे बजे का दा माशूमान चिकम ने दा या दा दुकानदार दा स्टालनों वाला झंडे खर्ची की नो दी तब हमसे नुकसान नवी और द सूबाई हुकूमत और द जिल इंतज़ामिया दाड़ा का चिकम दे दफ़ा 144 हम लगे दले दा चिचर तखरसी की जिल इंतज़ामिया दे खिलाफ कार्रवाई कई दा टोला कार्रवाई मुंग ता सर पर यो वीडियो की शेयर को मुंग सराव सही दा मुल्क मोंग ता द ढेरों कुर्बानियानों न पस हासिल शवे दे और په دغه وخت چې کوم دی په پېښور ښار کې په هر روډ باندې دا باجې دا ماشومان خلی خوا کې هسپتال دی په هر کوڅه کې هر یو ماشوم چې کوم دی پا د دې د وجې چې کوم دی د خلکو دا ټینشن نورم سیوا کیږي دغه ټایم موږ سره یو شعري بابا ولاړ دی دینه به تپوس کوو السلام علیکم حاجی وعلیکم څه ویل غواړې د باجو حوالې سره زه خدای هم صاحب د ازادي خدای مقصد دا نه دی که نه ازادي خو چېرته د الله ته سر ټیټ کا شکر ادا که الله نه چې یاره موږ له الله پاک دی خو ګوره دومره یو خود مختاره کړي یو مسلمان قوم یو چې دی خو ګوره آزاد شوي یو نو د هغې ازادۍ خو دا مقصد نه شو چې ته باجي راولو ګډېږم او دوپړی هم غږو په کورونو کې خلک د خوب وباسه بیمارانو ته تکلیف دی په لاره څوک ځي هغه ته تکلیف دی زنانو ته تکلیف وي لکه دا تاسو چې دا کوم سیسټم شروع کړی نو دی زه دې له داد ورکوم په دې کې خو ډېر خلک دا وایي چې یاره ایسي صاحبان ظلم کوي او دا زیاتې کوي چې خلکو نه باجې اخلي دا ښه کوي که دا نه جي دا ډېر ښه کوي 100% ښه کوي په دې اول زه عمر رسیده یم یقین په خدای که زما د کور مخې ته دی خو وګوره ماشومان ولاړي خبره در پسې زه راووتم ویل بچې دا مه غږو دا مې اوس د ملګري سم دا خبره وکړه ما ته زه خپل کور مخې کې ولاړ یم او دا شور په مونږ ډېر بد لګي په ما څه چې په ټولو بد دی خو خاص دی باجو په ځای دی بیج والی جنډه والی په کور لګي د دې نه بهتره خبره دا ده چې یو بوټی والی کور مخې له ولګي ډېره ښایسته خبره جي خو دا زمونږ د خلکو کې دا ډېر دا بدقسمتي ده زمونږ چې کوم غلط کار دی هغې دپاره एकदम منډه وو او چې کوم ښه کار دی هغې نه منډه وو صحیح خبره نو په دې خبره زمونږ دی خو ګوره دا ستاسو مشر چې دی دا زه خو ډېر خوشحاله یم ایسي صاحب ټوله ضلع انتظامیه راوتې ده بالکل جی زه یم چې یو ماشوم دی ملی او ماشوم هم حوالات کې بندوئ زما خپل دا ځاني دا خیالات دي دا جی یو مشر په کوا روډ ولاړ یو دې خبرې هم تاسو واورې دی واقعي د هر سړي ټینشن سیوا دی بېروزګاري ده او دا باجي چې کوم دی دا په یوازې په مشر نه په زنانو په ماشومانو په هلکانو باندې هم دا بد لګي دې نه به ښه دا وی که هر شعري یو جنډه اغستی یا یو بوټی اغستی او د کور مخې ته یې لګولې د دې بوټي چې کوم دی بعد کې ستاسو ماشومان ته هم فایده به ملاویږي ګرانو کتونکو چې تاسو ته موږ څنګه وویلې چې ایسي صاحب پوره ضلع انتظامیه راوتې ده مختلف بازارونو کې چې څومره د ایسي صاحبانو ایریا ده هر یو ایسي صاحب چې کوم دی په خپل ایریا کې لګیا دي د دې باجو خلاف اپریشن سټارټ دی دغه ټایم موږ سره ایسي صاحب ولاړ دی دې نه به تپوس کوو د باجو حوالې سره السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر خپل تعارف وکړئ لږ ثاقب رحیم ڈبل اے سی صدر سر جی د پورا پېښور کې مهنګائی د وجې هر سړی ډېر پریشان دی او بیا د 14 اگست کې هر ماشوم باجه راغستې ده او ټینشن کا اسپتال د اسپتال دی کوڅو کې څه ویل غواړئ جي تاسو دغه باره کې ډسټرک ایډمنسټریشن چې دی 7 اگست دفعه 144 نافذ کړې ده او یوه پیش نظر مونږ چې دی که نه دا کاروایانې کوو دا باجې او دا پټاخې چې دي دا پبلک نیوسنس کریټ کوي او پبلک سیفټي او پبلک آرډر بحال کولو دپاره چې دی که نه مونږ راوتي یو او دغه اگینسټ چې څوک هم خلاف ورزي کوي وی ول ټیک سټریک ایکشن اگینسټ دم تاسو خو جي سټالونو باندې اپریشن نه وکړه په لاره کې چې کم ماشومانو سره دي یا هول سیل والا دي هغې خلاف هم کاروایي کېږي ډیفینیټلی مونږ چې دی که نه دغه باندې اوس زه خو نن پرون هم چې دی که نه دغه باندې اکټیویټي شوې ده او نن هم چې دی که نه مونږ ډفرنټ انسپیکشنان به کوو اوس خو لا دا کنټینیو دي نو افټرنون به انشاءالله مونږ چې دی که نه د خلاف وځو
او د خلاف چې دی کنه مونږ به دفعه 144 اگینسټ کوم پروویژن دی هغه اگینسټ به مونږ سټیک کاروایانه کوو. عوامو له څه میسیج ورکوي چې د دې باجو په ځای کدي یا بیج یا جنډه په کور لګي یا چرته کې یو بوټي والی هغه کور مخې له لګي؟ ګوره مونږ ایز ا سیویلایز نیشن زه به دا میسیج ورکوم ټریډر کمیونټي ته چې یو خو چې دا چې کوم باجې دي او دا نور فایر کریکرز دي د سټوریج باندې چې دی کنه سخت بین دی، دا سیل او پرچیز باندې هم بین دی، نو دا دې نه کوي. بل پبلک لا دا میسیج ورکوم چې اټلیسټ موږ سره د کوپریشن کوي، دا پټاخې او دا شی چې کوم دي دا نویز پولوشن کریټ کوي او نو دغه اگینسټ چې دی کنه پکار دی چې دوه موږ سره کوپریشن وکړي او کوم ځای کې دا چرته هم سیل او پرچیز لګیا دی موږ سره چې دی کنه موږ ته دی وای موږ به ایکشن پالو. سر جی ما یو سوال وکړو که د دې باجو په ځای د عام شهري یو بوټی خلی د کور مخې له کوڅه کې لګوي، دا یو میسیج؟ بالکل مونږ دا وایو چې دا چې کوم انډیپینډنس ډے روانه دی دا د سیف طریقې سره او ایز ا ریسپانسیبل سټیزنز مونږ ته دا پکار دی چې دا چې کوم بیجونه دي دا دی ولګي، جنډې دی ولګي، دا به یو ښه میسیج دی، یو سمبولیک میسیج به ځي. او چې کوم دا ډپریشن دوره زیات دی، مریضان هم دي، هاسپیټلز هم دي، دا خلک چې دی کنه بازارو له راوځي نو د خپل د یو قسم کې پبلک نیوسنس کریټ کیږي. نو دغه وجه نه چې دی کنه دا زه دا میسیج ورکوم چې پیسفولي چې دی کنه دا انډیپینډنس ډے مناوسي نو دا به مونږ دپاره ډېره ښه د عوام دپاره به ډېره ښه. تاسو جی د اے سی صاحب خبرې م واورېدې، عام شهري خبرې م تاسو واورېدې، خو د ټولو دا یو میسیج دی چې د باجو نه څه جوړېږي نه، جنډه واخلئ، پرچم واخلئ، یا چې کوم دی داسې بل څه پاکستاني پرچم والا والی یا په کور لګوئ. ټول نه بهتره خبره دا ده که تاسو چېرته یو یا دوه بوټي والی هغه د کور مخې له ولګوئ یا په کور کې دننه ولګوئ. هغه بوټی چې کوم دی هغه به بعد کې تاسو له او ستاسو بچو ته ډېره غټه فایده ورکوي. دا به زموږ د نن ویډیو د نوي ویډیو څخه ستاسو خدمت کې بیا زیریږو. موږ له اجازت راکړئ د لوی الله په امان.